أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله قل اے پیغمبر من کان وسوچی عدوا دشمن لجبريل د جبريل علیہ السلام فإنه نوادی آغا بشکا دے جبریل علیہ السلام نزله راوڑے دے دا قرآن علا قلبک فضلستا باندی ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم داغوی سے اعتراضات دی او داغی جوابونه وسکیږي او لمبے اعتراض داغوی داو چې جبريل علیہ السلام وਹੀ په بنو اسماعیل ول راوړل او محمد علیہ السلام ول راوړل دا حق د بنی اسرائیل وو نو داغه جواب کوي قولوا پیغمبر من کان هغه څوک چې عدوان دشمن یعنی داسې سړی هغه تبا ده څوک چې دشمن لجبريل د جبرائیل علیہ السلام فإنه نبشک د جبرائیل علیہ السلام نزله نازل کړه دې دا قرآن را کوس کړه دې دا قرآن علی قلبک بدرستا باندې باذن الله په حکم د الله سره مصدقا رشتنوالے کون کے دے دا قرآن لما دا هغه کتاب بین یدیه چې مخکې د ندی یا لما د مراد واړه کتابونه تورات انجیل دي لما دا هغه کتابونو بین یدیه چې مخکې د دې قرآن ندی وهدن او لار خودن کے دے وبشرا او زیر ورکون کے دے للمؤمنین مؤمنانو ته دا کتاب خودن دا او بشارت ته زیر ده د چا د پاره د منون کې چې څوک د الله د کتاب خبره مانی من کانا هاغزو چې عدوان دشمن لله دا الله و ملائکتی او د ملائکو دا الله او رسوله او د رسولانو دا الله و جبريل او د جبرائیل علیہ السلام و میکائیل او د میکائیل علیہ السلام فإن الله بشک الله پاک عدو للکافرین دشمن دے داس کافرانو یعنی دا الله سره دشمنی دا الله د ملائکه سره او دا الله د رسولانو سره د جبرائیل او د میکائیل علیہ السلام سره دا دشمنی اصل کې دا الله دا داسې خلق کافران دي ولقد انزلنا یقینا نازل کړي دي ما الیک تاتا اے محمد علیہ السلام آیات احکامات بینات واضحہ وما یکفر بها او انکار نکید دی آیتننا الا الفاسقون مگر نافرمان خلق او کلما اینو هر کلا هر واری یعنی هر وخت چې کلا په هر وخت کې چې کلا د دوی دا خوې جوړ شوی دی او کلما انو هر واری احدو احدن چې وعده کړی د دې یو وعده نبذو نو غرزولی دا وعده فریقون یو ډلې منهم د دینا او وعده ستا چې د الله حکم بمنو او دا مونږ واورېدو نو چې کلم دا وعده دې کړی دا هغه بیا ماته کړی دا بل اکثرهم بلکې زیات دی لا یؤمنون ایمان نه راوړي ولما جاءهم او کل چراغ دیتا رسول دا اللہ من عند اللہ دا طرف دا اللہ نام مصدقون تصدیق کون کے ہو تصدیق کون کے دے یا رشتنوالے کون کے دے لما دا حق کتابنو معاهم چی دبی سردی نبذا اغرزو فریقون یویڈلی من اللذین دہا خلقنا اوتو الکتابا چور پریشے دے ورط کتاب اللہ کتاب دا اللہ وراء ظہورہم مرستد شاگان اخبرنا کانہم تبوی چدی لا یعلمون نپوئیگی باوجود دا کتاب دا علمنا
دا الله کتاب داسې هیر کو فراموش کو شاته ورځو تبه چې دی اړو کویږي نه لکه د دې دور مليانو نو قران خلاف باقاعده پیش کړي تفسیر به پیش کړي روایتونه به پیش کړي او تبه وی چې د قران اړو خبر نه لري دا سي بزان نانګار کی نو د الله کتاب شاته ورځو او د دې په مقابله کې واتبعوا روان شدی ما باغ تعلیمات پسی تدل الشیاطینو چلو استل بشیطانانو چې شیطانان کم تعلیمات دی تبع ورکول دلته د تتلون مراد عام طور باندې خلکو چې دغه جنتري منتري اغستې دي چې شیطانانو بګي منتري وین پای په روان شول دا انتهایی د ناپوهی خبره ده الان کې تلا یتلو په عربی کې وای چې یو شی سړی لولي او بیا باغې په روان دی هغه اتباع کوي نو مراد د دینه تعلیمات دي جنتري منتري نه دي نو مخکینی آیات کې الله وی چې د الله کتاب چې دا غشاته ورځاو او د دې کتاب په مقابله کې دی روان شول په سبسي واتبعوا روان شول ما باغ تعلیمات بسی تتلو الشیاطینو چلو استل بشیطانانو علی ملک سلیمان په وخت بادشاہی د سلیمان علیہ السلام کې یو معنی دا د عام خلقو کړي دا او دیمه دا چې اعلی په معنی مقابله علی ملک سلیمان په مقابله د سلطنت د سلیمان علیہ السلام کې د سلیمان علیہ السلام د سلطنت نه اجرا د الله د کتاب بکیدا د شریعت بکیدا د توحید بکیدا او د دې په مقابله کې شیطانانو چې کوم تعلیمات ورکول نو دې په هغه تعلیمات په روان شول وما کفر سلیمان او کفر نو کړه سلیمان علیہ السلام زکه چې دې نسبت د جادو سلیمان علیہ السلام ته کړه لکه نن دور کې خلکو ظالمانو کتابونه لیکلي دي عملیات سلیمانی دا د يهوديانو خوې او دا غوي وینا ده نو الله دا غي وضاحت کو وما کفر سلیمان او جادو نو کړه سلیمان علیہ السلام کفر نو کړه سلیمان علیہ السلام ولکن الشیاطین لیکن شیطانانو کفروا کفر کړه او يعلمون الناس خودن وی کول خلق د جادو السحر د جادو خلق ته وی جادو خود د شیطانانو کار دی او ویم الزام دی دا لګولې چې دا جادو الله په ملائکه نازل کړی دی او دا وی نوم هاروت او ماروت دی دا جادو یادا چې د دو ملائکه په ذریعہ نازل کړو بخار د بابل کې په هاروت او ماروت باندې نو الله د دې قولم رد کو او افسوس دار چې زمونږ مترجمین او مفسرین هم دغه معنی کړی دي چې کوم الزامات يهوديان لګولیو الان کې دغه اعتراض جواب قران کوي چې جادو نو سليمان عليه السلام کړل نه الله نازل کړی دی دا شیطانی عمل دی وما انزل او نه نازل کړی شوی جادو علی الملکین د دوه ملائکه په ذریعہ باندې الا بمانه ذریعہ لکه قرآن سورت آل عمران کی براشی بیا وآتنا ما وعدتنا علی رسولک اے اللہ من ترا کے آغا چتا وعدہ کر لزم سرا دخلو پیغمبرانو په ذریعہ نو اللہ علا جیدہ پمانا دا ذریعہ مرازی وما انزل او ند نازل کرشوی جادو علی الملکین د دو ملائکو په ذریعہ بے بابلا پخار د بابل کی هاروت و ماروت په هاروت او ماروت باندې دا آسی تشکش لپی شپی دی ها د غوسلې دي دروغ دي چې دوی ځانه جوړ کړی دي جادو الله نه نازل کړي وما يعلمان او خودن من کولا دی هاروت او ماروت من احد هچاتا دا یو دغه سانو لکه د دیو مليان چې دا کوړي منتر کې او تعویذونه کوي یا د دیو او جادوګران چې جادو مادو کوي نو هغه وخت هم د کسانو هاروت او ماروت په خار د بابل کې نه ملائک نو او نه ملائکو جادو راوړی دی وما يعلمان او خودن ون کول دې دوالو من احد هچاتا حتا تر دې پوری
یقولا چوبوی دی دوارو یعنی هاروت و ماروت انما بشک نحن منگا فتنتن امتحان یو فلا تکفرن انکار مکوا. نو خلق معنی نکی وی فلا تکفرن کفر مکوا، نا معنی وکا کفر معنی انکار دے چې کله به هغه هاروت او ماروت شیطانانو، دا شیطانانو اصل کې لکه مخکې قرآن دا بدل د ولکن الشیاطین د هاروت او ماروت، دا غي ذکر مخکې الله کړی دی ولکن الشیاطین کفروا يعلمون الناس السحر، شیطانانو به خلکو ته خو جادو، او دا شیطانان سوګو هاروت او ماروت دی به خلکو ته ویلي چې امتحان یو ګورا چې موږ ته جادو خیرو نو باغې کې چې سوې هغه ټول منې انکار باندې کوي، فلا تکفر انکار باندې کوي، که انکار وکړو نو غره دا جادو به در باندې بیا الټ شي، ها یا راو به دا دا هغه خبرې دي. فیتعلمون نو بیا د خلکو به استقول منهما د هاروت او ماروت د دواړو نه ما هغه تعلیم یفرقون چې جدای راولي به باغ سره بین المرء و زوجه په مین د سړی او د خځې داږي. نو دوی یفرقون چې دا د مضارع صيغه د معنی د ماضی ته وکړه چې جدای راولي، جدای راولي نه چې جدای راولي، یعنی د دې د خواهش شو چې موږ داسې یو علم زده کوو چې باغې سره جدای راولو په مین د خځې او د خاوند، په مین د سړی او د خځې داږي. لیکن قرآن داغه تردید کو وما هم یدارین به من احدین، دی په خپل جادو سره اچا ته نقصان نشو رسوله الا باذن الله، مگر نقصان د الله په حکم سره رسی. بیا ورته ګورئ وتبعوا وروان شل دا خلق دا یهود ما په هغه تعلیماتو پسې تدل الشیاطین چې لوستل به شیطانانو علی ملک سلیمان په مقابله د سلطنت سلیمان علیہ السلام کې وما کفر سلیمان او کفر نو کړه سلیمان علیہ السلام ولکن الشیاطین لیکن شیطانانو کفرو کفر کړو یعلمون الناس خودن بے کول خلقتا السحر د جادو وما انزل او ند نازل کړه شوی جادو علی الملکین فزریه د دو ملائکه باندې ببابل بخار د بابل کې هاروت او ماروت چې هاروت او ماروت وما يعلمان او خودن من کولا ته هاروت او ماروت من احد هچاتا حتا تر دې پوری یقولا چې وی بده دواړو انما بشک نحنو منغا فتنه امتحان یو فلا تکفر انکار مکوا فیتعلمون نو ذکول بده خلق منهما د دې دواړو ما هغه تعلیم یفرقون چې جدای راولی به پزریه داغا پزریه دغه جادو بین المرء پمن د سړی کی و زوجی او پمن د خزه داغه کی وما هم او نو دا جادو د کون کې بیدارینا ضرر رسول کې وی بده جادو سرا من احد هچاتا الا باذن الله مگر ضرر رسی په اذن د الله ويتعلمون او ازدقول بدی ما حاوسا یضرهم چی ضرر بی ورکو دیتا ولا ینفعهم او اس فیده بی نورکو لدیتا. قرآن وی چی جادو چا ازدقو ضرر باغت رسیدو دی وی جادوگر خلق تا ضرر رسید، دا قرآن خلاف یقید جوڑا کرلا. ولقد علمو یقنا پوشیو دی لمن اشتراو چاچی واغستو دا جادو پدې مسله دی خب وشیو لمن اشتراو چاچی واغز دا جادو مالو نوید پارد دا فی الاخرت باخرت کی من خلاق صبرخا زیب یا جہنم دے ولبئسا او ډیر بد ما حوسا شرو چې خرص برزی به باغ سران فوسهم ځانون خپل چې کفر او شرک او جادی واغستو ځان خرص کو په جهنم کې ځان وردو لو کانو یعلمون ارمان قدی پوئی دے ولو انہم او کچری دوی آمنو ایمان راوڑے وے دا اللہ پا یوالی واتقو او زانی بچ کڑے وے دا شرک او جادونا لمصوبتن ضرور بدلوا من عند اللہ دا اللہ سر خیرون بہتر، ضرور بیادا دوی دا پارا بدلوا بہتر. لو کانو یعلمون ارمان قدی پوئی دے
یا ایها الذین آمنوا اے هغه کسانو چې ایمان راوړل دي لا تقولوا موعظه تاسو راعنا لفظ راعنا راعنا لفظ موعظه ځکه چې هغه به راعنا وی راعنا اے زمونږه شپن کیا بیزه سرون کیا او بیا به خندل مذاق به کو دا رب چې دا لفظ دې دا زمانه ده دا پدوو مانو باندې مشتمل لفظ ہو یعنی خمانم د دې راتلا او بد مانم د دې راتلا نو قران د دې نه منع وکړه چې دا سه لفظ مو وای اے مؤمنانو تاسو دا سه لفظ مو وای څنګه چې دا يهود وای نصرانيان وای لا تقولوا موعظه راعنا لفظ راعنا وقولوا او انظرنا وګورمتا نو دراعنا یو مان دا زمونږ رعایت وکا مونږ ته وګورا نو داغه په ځای باندې تاسو انظر نه وای د دې ته معنا ده زموږ رعایت وکا موږ ته انتظار وکا موږ ته وګورا نو دا لفظ وای ځکه چې دا په دوه معنی باندې مشتمل لفظ نه دی بس یو معنی ده صحیح معنی ده دې واسمعوا او اورئ یعنی کوم حکم چې الله درکې دا اورئ او په دې عمل کوي وللکافرین او د پاره د کافرانو عذاب علیم عذاب دې دردناک ما یود الذین کفروا من اهل الكتاب نواڑی او کسان چې کافران دي د اهل کتابنا ولل مشرکین او نواڑی او خلق چې شرک کوي مشرکان دي اصل کې شرک اهل کتابون کو لیکن دا اصطلاحات دي چې يهود او دا نصرانيان د خلق اهل کتاب وي او مشرکین مکه د خلق مشرکین وي او دا به اهل کتاب وي چې دا مشرکان دي او ځان ته نه وي لکه دې دور کې دا سه ډیر شته چې ځان ته توحید پرس وای او پاکیده کې شرک ځان ته مشرک نه وای لیکن بل ته وای مشرک وګوره دا شرک او دا شرک ای نو قران هغه اصطلاحات دې هغه ذکر کړي ما یود الذین نواڑی هغه خلق کفرو چې کافران دي کفر کړي دي من اهل الكتاب د اهل کتابنا ولل مشرکین او ندم کې د مشرکانو اندا خبر اينزل چې نازل کړی شي علیکم پتا سبحان دې اے مومنانو من خیرین سخیر من ربکم طرف در رب تاسونا والله والله پاک یختص خاص کوي برحمته په مهرباني خپل سره منها وسو یشاء چې خفیشي والله والله پاک ذو الفضل العظیم خاوند مهرباني لوی دې ما ننسخ من آیت نبدلو منگا ما ننسخ آغا چی بدل کو منگا من آیت یو آیت او ننسیها یا رست کو آغا یا دویم مانا او ننسیها یا خیر کو آغا ناتی بی خیر منها نراؤڈو بہتر دہاغینا او مثلیها یا پشاند دے پا دے آیت کے مدیر خویم ولیانو کڑی دا چې دا هغه آیت ته چې د دینه ثابت ده چې قران کې منسوخ آیاتونه دي استغفر الله علیه بالله الان کې مقصد د دې سنور او بیان سنور کو په قران کې یو آیت منسوخ نشته ده او بیا عجیب خبره ده چې په تمام سرمایه احادیثو کې یو مرفوع صحیح حدیث نشته ده چې پیغمبر علیه السلام ویلي چې دا فلانه حدیث دا فلانه آیت چې له منسوخ ده دا آیت راغه او دا آیت منسوخ شو یو صحیح حدیث مرفوع نشته ده ټول اقوال دي فلانی ویلي دي فلانی ویلي دي روایتونو کوم دي دغه شانتي تفسیرونو لیکلي دي او مخکینی چې کوم متقدمین ورته وي هغه د 200 نه شروع کړل لاول 200 آیاتونه منسوخ بیا ورو 1500 لرالل بیا 20 لرالل او بیا اخر کې 1500 لرالل نو سوال دا پیدا کیږي چې یو خو د الله نه دی ویلي چې د آیت منسوخ ده دا الله پیغمبر نه دی ویلي چې د آیت منسوخ ده بیا مخ کې دور کې 200 آیاتونه منسوخ او وس آخر کې بیا شاه ولی الله صاحب وی چې 15 آیاتونه منسوخ دي نو هغه زاړه مولیان چې هغه 200 او د 15 نو دا شپږ سوا او 15 آیاتونه چې شاه ولی الله په دور کې بیا رال متأخرینو کې چې دا منسوخ نه دي نو که یو سړی را پاسي او هغه دا کوشش وکړي لکه وشته دي داسې خلک چې هغه را پاسېدلي دي او هغه ویلي دي چې دا 15 منسوخ نه دي بھائی آیاتونو کې د قرآن عام او خاص ضرور شته دي دارنګي تخفیف پکې ضرور شته دي لیکن مطلقاً یو آیت چې تداوی چې دا منسوخ ده
د تلاوت نه یا حکم د دې منسوخ دی، دا دواړه خبرې غلطې دي. په دې کې یو هم صحیح نشته دی. منسوخ کم شی دی؟ لکه تورات دی، انجیل دی، په هغه کتابونو کې هغوی تحریفات کړي وو، د خپل طرف نه په هغه کې تحریفات کړي وو. نو الله رب العزت قرآن راولېږو، نو دا قرآن چې دی دا ناسخ دی، او هغه تورات او انجیل چې دی هغه منسوخ شول. هغه آیاتونه په هغې کې منسوخ شول چې کوم هغوی پکې تحریف کړی وو. او دا مسله دومره اسانه ده، لیکن خلک په دې باندې غور نه کوي. که په دې باندې غور وکړو نو تاسو وګورئ سورت حج، او په سورت حج کې 51 نمبر آیت چې دی هغه تاسو وګورئ. ان شاء الله تاسو ته بیا پته ولګي چې منسوخ چې دی هغه کم شی دی او ناسخ چې دی هغه کم شی دی. 52 نمبر آیت سورۃ الحج: وما ارسلنا من قبلك من رسول ولا نبي الا اذا تمنى القى الشيطان في امنيته. الله وی چې کلم ما یو رسول را لګلې دی، نبی مې را لګلې دی ستانه مخکې، او کله هغه لوستل کړي دي د الله کتاب چې د خلکو مخکې بیان کړی دی. القى الشيطان في امنيته. نو الله چې پیغمبر ته کوم وحی را لګلې او پیغمبر بیان کړی و چې پیغمبر بلار نو شیطان په پاره کې القا شروع کړه. لکه دغه يهوديانو او نصرانيانو شیطانانو القا وکړه. په تورات کې او په انجیل کې چې هغه د خپل طرف نه تحریفات مانیه او لفظیه وکړل. نو الله رب العزت محمد علیہ السلام راولېګو، فینسخ الله ما یلقي الشیطان. منسوخ کړل الله هغه څه چې شیطان القا کړی و، چې شیطان تحریف کړي او د خپل طرف نه پاګه کې القا کړي هغه الله منسوخ کړی دي. ثم يحكم الله آیاته. بیا مضبوط کړل الله خپل آیاتنا. وګوره قرآن څومره واضح خبره کوي، منسوخ کوي الله شیطانی القا او خپل آیاتنا الله مضبوطي. خپل آیاتنا الله چې دا منسوخ کوي نه، نو دا ډېر اسانه مسله ده، لیکن خلک په دې ځان نه پوه کوي. بس الله کیر کې فقیر دي کنه چې تفسیرونه لیکلي دي چې منسوخ آیاتونه، او بس په مخه چې کوم آیات راځي هغه منسوخ ده. نو قرآن کې منسوخ آیاتونه نشته ده. ما ننسخ هغه چې بدلو مونږه من آیت یو آیت. او سورۃ نحل کې راځي 1 نمبر آیت، داغه نم استدلال کوي، هغه مخرج ان شاء الله باغې بیا تفسیر کوم. ما ننسخ هغه چې بدلو مونږه منسوخ کوو مونږه من آیت یو آیت، او ننسها یا رست کو هغه. دا د دوو طریقو سره راځي، یو نون سین او حمزه او یو نون سین یا. یو په معنا د تاخير راځي رستواله، او بل په معنا د هېرېدو. نو که په معنا د یا نه راولې یا د الف نه راولې، نو په دواړو کې صرف لګه غونډه کې دغه معنا د حالانکه د نسیان مانم دغه دا چې یو شی چې د هغه د دماغونو رست لاړ شي هېر شي، نو تاخير په دواړو کې رستواله په دواړو کې. ما ننسخ آغا چی منسوخ کمونگا آغا چی بدل کمونگا من آیتین حس یو آیت او ننسیها یا حیر کو آغا ناتی بے خیر منها نراؤڑو بہتر دہاغینا. نو که تورات انجیل کی آغا آیتنا اللہ منسوخ کرن زکر چی تحریفات پکی کڑی ہو، نو داغینا بہتر کتاب اللہ راؤڑو. او مثلها یا پشان داغے یا دا تورات انجیل چکم آیتنا چی آغی کی تحریف نو شوئے آغا پشان تی اللہ پا دی قرآن کم داغے مصدقا لما دے دا کتاب تصدیق داغے وکو. اولم علم تعلم ایتن پوئے گے ان اللہ چی اللہ پاک علا کل شئین قدیر بہر شیز باندی قدرت لرن کے دے. علم تعلم ایتن پوئے گے ان اللہ چی اللہ لہو خاص داغد بارا ملک السماواتی اختیار دا اسمانونو دے والارض او دزمکی دے. وما لکم او نشتد دا پارستاسو من دون اللہ سوا دا اللہ نام ولی ولا نصیر. نسوک دوست او نہ امداد کو ان کے. آسمان او زمکا سچ دے ترمینز دے بدی کی ٹول دا اللہ دی. دے بادشاہ شہنشاہ اعظم صرف یو اللہ دے، او داغانا سوا ستاسو مدد نشی کولے. نو ولی بیا تاسو دا نور مانی پا نور پسی زئی. ام تریدونا یا غاڑی تاسو اے موجودہ خلقو ان تسألو چی تاسو سوالو کئی رسولکم دقبل رسولنا مطالبہ وکئی تاسو در رسول قبلنا کما سوئلہ لکسنگ چی سوال کڑے و لکسنگ چی مطالبہ کڑی و
سمچی مطالبه کړی شوی وا سمچی سوال کړی شوی و موسی د موسی علیہ السلام نا من قبل مخکې د دینا ومن يتبدل الكفر او چا چې واغستو کفر بالایمان په بدل د ایمان کې فقد ضل یقینا د گمراه شو سواء السبیل د سمیلارنا ود کثیر غواړي ډېر من اهل الكتاب د اهل کتابنا لو يردونکم چې واپس کې تاسو من بعد ایمانکم رستد ایمان راړو تاسو نه کفر کون کې اهل کتاب غواړي لکه څنګه چې دا کافران دي چې تاسو هم کافر شئ یعنی هر منافق دا غواړي چې څنګه دې منافق دې بل منافق شي او کافر دا غواړي چې څنګه دې کافر دې بل دې کافر شي او هر مشرک دا غواړي لکه څنګه چې دا عقیده خراب ده چې نورو د خراب شي او هر مؤمن غواړي لکه څنګه چې د مؤمن د چې دا ټول خلق مؤمنان شي قران د دې گواہی ورکړي حسدن د وجد حسدنا من عند انفسهم چې د پزړونو د دې کې من بعد رسدا ما دا غنا تبینا چې خظاهر شو لهم الحق دیتا حق نه نجب حق نه کویږي حق ته خظ ظاهر شوی دی خو جی مشرت زمونږ نه دی لسنګ لاړ او ما مسله کړي واغه غلطه څنګه شو د څنګه صحیح شو او دې زمانه غوړه څنګه شو حسد دې ته وای ها دې زمانه څنګه غوړه شو نو الله رب العزت فرمای فاعفو نمافي وقا واصفحوا او درگذر وقا فاعفو او صفحو کې دا فرق دی یعنی تمافي وقا دیتا یعنی کم جرم چې کړي دی داغه سزا مور کو بدلت ماخلا او د صفحو معنی چې دا یعنی زړه کې ما خبر داغه اثر مپرې د زړه نه مباسا فاعفو نمافي وقا واصفحوا او درگذر وقا حتا تر دې پوری یادی الله چراشی الله پاک به امرې په فیصله خپل سرا یعنی چراوړي الله خپل فیصله د هغه پوری صبر وکا ان الله بیشک الله با ملا کل شیء قدیر په هر شی باندې قدرت لرونکی دی بس امور مصلحه چې دا ذکر کړي اختلافات د زړه تنگ کړي دي واقیموا الصلاة او قائم بالصلاة واتوا الزکات او ورک زکات چې سکون درته ملاوي شي وما تقدموا او هغه چې مخکې لګی تاسو لانفسکم د پاره د نفسونو خپلو من خیر انسانی کی تجدوه وبم میدانی کی عند الله دا الله سرا ان الله بشک الله باغ بما باغ عملونو تعملون چکوي تاسو بصیر لدن کده وقالوا او الى يهوديان لا يدخل الجنه چربا داخل نشي جنتا الا مگر من هاغسو کان چی هودن يهوديان او دارنگی وی نصرانیان چی چربا داخل نشی جنتا مگر هاغسو او نصارا چی نصرانی یعنی د دوړو قور الله یو ځای مشترک ذکر کو نصرانیان هم دا وایي چې جنت ته به موږ ځو یهودیان هم دا وایي چې جنت ته به موږ ځو تلک امانیهم دا خوشی ارزوګانې د دوی دي تلک امانیهم دا بې دلیله ارزوګانې د دوی دي قل ورته ووایه هاتو راوړئ برهانکم دلیل خپل ان کنتم صادقین که تاسو رښتینې څه دلیل خو راوړه که نه لکه نن هم هر سړی وایي زه به جنت ته ځم نو الله وایي دلیل خو راوړه جنت ته به هغه څوک ځي چې د هغه سره سند د الله د کتاب وي بلا داسې نه ده بلکې من اسلم چا چې تابع کو وجهه ځان خپل لله الله ته جنتي وپېژنه چې ځان چا تابع کو الله ته د الله حکم یې پوره پوره ومنو جنت ته به هغه ځي دا فرقې مرقې او دا نمونه جنت ته نشي تللی دا په صفت باندې وځي بلا داسې نه ده څنګه چې وایي تاسو یې فرقه پرستو بلکې من اسلم چا چې ځان تابع چا چې تابع کو وجهه ځان پر لله الله تا او هو او حال دې چې دې محسن احسان کوونکې د خلق سره فله نو د پار د اجر فله نو د پار د اجره بدل د عند ربي د رب سره ولا خوف او نبي سيرا عليهم فديباني ولا هم يحزنون او نبدي غم جن بشي سبحانك اللهم